بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در بکوم چې تاسو ټول به ټیک ټاکه الله پاکم خوشاله آباد ساته. په دې وخت کې تاسو ګورئ وظایف کې دنیا چینل او زنن مخاطبم تاسو سره د وینوي وظیفې حواله سره نن چې کومه زمونږ ټاپک دی، نن چې کومه زمونږ وظیفه ده د دې حواله سره د چې درې کورونه داسې دي چې دا کورونه د الله پاک نه دی خوښه او دغه رنګي الله پاک په دې کورونو باندې لعنت را لګي. یاد ساتئ چې موږ ګورو چې دا کم درې کورونه دي چې په دغه درې کورونو باندې الله پاک خپل قهر نازلوي، الله پاک خپل لعنت نازلوي. نو راځي چې زو د ویړو طرف ته یاد ساتئ چې په دې کولمبه هغه کور دی چې په کم کور کې د ښځې اواز د سړي د اواز نه د اوچت وي، په دې کور باندې الله پاک قهر نازلوي. الله پاک دا کور نه خوښه ځکه چې الله پاک سړي له ځان له شان ورکړی دی او دغه رنګې ښځې له الله پاک ځان له شان ورکړی دی. چې کله ښځه خپل شان پرېږدي او د سړي شان اختیارول غواړي، الله پاک له په دې باندې یو قسم له قهر ورځي ځکه چې د ښځې خپل مقام دی. ته په خپل حیثیت کې کار کوه او دغه رنګې سړی په خپل حیثیت کې کار کوي. نو ښځه به ځان نه سړی نه سازي، د سړو شان خبره به نه کوي، دغه رنګې سړي به ځان نه ښځې نه سازي. مرد ہوتا ہے، عورتیں ہوتی ہے. نو یاد ساتئ چې کله منګه زمونږ استاسو په کورونو کې د ښځو اواز د اوچچو د سړو نه په دغه کور کې به برکت ختمېږي، په دغه کور باندې به د الله پاک قهر وي، په دغه کور باندې به لعنت وي. مطلب دا شو چې کم کور کې واک او اختیار د ښځو شي. مطلب زما دا شو چې کله مونږ کور کې سکار مرکو نو مشوره کوو، مشوره پکې د سړو نه مالو، مشوره پکې د مور نه مالو، د خور نه مالو، د ښځې نه مالو. نو چې کله موږ مشترکه باندې موږ کار چلو کنه مشترکه، نو بیا به زما او ستا د کور نظام دا ښه وي. او که صرف مشره ښځه وي هغه چې وایي چې شین دی نو بیا شین وي، او هغه چې وایي چې نه وریځ ده نو بیا وریځي، نو بیا محترم په کورونو کې برکت نه وي. او دغه رنګې روزانه او 20,000 فرشتې په دغه کور باندې لعنت وي. دا اوس زموږ لومبۍ خبره شوله. دویمه خبره دا شوله چې کم کور ته میلمه راځي، میلمه چې راشي او د میلمه په راتلو باندې دا کور ولې خفه شي، فرمایي چې دا کور د الله پاک ډېر زیات ناخوښه کور وي. یاد ساته چې میلمه چې راځي ځان سره خپل خوراک راوړي، د هغه چې کوم نصیب دی، د هغه چې کوم قسمت دی، نو میلمه ځان سره راوړي. په دې ته مغروره کېږه مه، په دې ته غاوره کېږه مه چې میلمه رالی ما پلانکې څیز وکړو، ما پلانکې څیز وکړو. نه، دا څیز الله پاک دغه میلمه په تقدیر کې لیکلی و. نو شکر وباسئ الله پاک ستا ډېر زیات شکر د احسان دی. زما د رزق د دې نه دومره حصه د میلمه په کاته کې د الله پاک نن ته لیکلې وه. شکر د پروردګار چې میلمه رالی او دغه خپله حصه یې وخوړله. او که تا د چېرته الله پاک ویلی دی چې دومره حصه ستا په مال کې د پلانکي ده، ته به یې ورکړې وله، سوال نه به یې راکېږي. نو یاد ساتئ چې کله میلمه راشي نو هغه ته خفه کېږي نه، بلکې د میلمه عزت کول پکار دی، د میلمه اکرام کول پکار دی. یو میلمه چې راشي او هغه ته عذر کړي، هغه له ته ښکلی بندوبست وکړي، الله پاک ستا په مال کې، حال کې، دولت کې، په هر یو څیز کې محترم او دا برکت اچوي. او دغه رنګې الله پاک تا ته په ښه نظر ګوري. که تا میلمه ته سپک وکتل، الله پاک به تا ته سپک وګوري. دغه رنګې دریم نمبر خبره دا شوله چې کم کور کې په ناحقه باندې پیسې واله کېږي، د بل چا نه پیسې په ناحق باندې راوالي دي، یا مطلب دا چې د مظلومانو مال دی، یا چېرته د یتیمانانو مال دی، یا چېرته چا نه په زور اخیستی دی، یا چېرته را پیسې چا نه په زور نیولي دي. بعضې وخت یو سړی زورور وي، یاره وایي پیسې راکړاله، نو چې کله پیسې ورله ورکړه نو بیا یې درکوي نه، بیا به درته وایي چې قیامت کې به ګورو.
نو یاد ساتئ چې د چا حق دی والی کور ته دې راوړو بچو له دې ورکړو او په دې باندې کومه غوښه په دې بدن کې غټه شوله ټول به الله پاک د جهنم په اور باندې محترمو دا سیزي نو کوشش کول پکار چې کم سړی د بل چا مال راوړي هغه ته نصیحت پکار دی چې ورور راسیز د بل چا دی او د بل چا مال ته سیز مه کوه نو چې کله موږ د بل چا سیزونو ته نه حقو الله پاک به موږ او تاسو له خپل ډېر زیات راکړي کله کله زمونږ رشتہ دار کله کله زمونږ ملګري علاقې والا ملک والا دوی ناشنا غوندې مزاج وي هر چا ته خپل فریادونه کوي هر چا ته خپل غریبي ظاهروي هر چا ته خپل حاجات وایي چې څومره موږ مخلوق ته خپل حاجتونه وایو د دومره به الله پاک موږ او تاسو مخلوق ته پرېږدي او کله چې موږ خپل حاجات د الله پاک نه غواړو الله پاک به زمونږ او ستاسو حاجتونه دا پوره کوي کوشش محترم وکړو چې دا پیغام مخکې شیر کړو دا درې وړه غلطیانې دا په چا کې وي نو چې هغوی د ځان نه وباسي نو زما لپاره هم ډېره بهترینه خبره ده ستاسو لپاره هم ډېره بهترینه خبره ده الله پاک هم خوشحاله آباد ساته الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول مقاصد پوره کړي الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټول حاجات دا پوره کړي او څومره چې مشکلات دي دا د الله پاک ختم کړي الله پاک هم خوشحاله ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته